دا د کرغستان بشکک ښار دارالخلافه. موږ ته چې په شاته کوم بلډینګ ښکاري دا پریزیډنټ هاوس دی، یعنې د کرغستان چې کوم صدر دی دا دغه ځای دی. چې وګورئ که نه روډ بلکل کلاو، نه سکیورټي شته، نه چې دی نه څه بیریر شته. هغه مین روډ چې دی نو خلک پرې ښه ځي راځي، او هغه پریزیډنټ هاوس د لاره باندې چې دی نو خلک ځي راځي. یو څو پوځیان دننه اکثر ولاړ دي په دې لاره باندې، او هغه هم چې دی نو د خلکو سره ډېر څه کار نشته، چا نه تپوس هم نه کوي چې کوم ځای نه راغلی او کوم ځای ته لاړې. نو دا هغه ملکونه دي چې دوی د دغه نه ازادي اخیستې ده 30 کاله وړاندې د رشیا نه، او اوس چې دی نو دا باقاعده یعنې دا وګورئ خلک پکې چې دی نو ویډیوګانې کوي، خوندونه دي، دغه ټورسټ دي، دا کوم سیکل ګرځوي. دا چې ته زما خیال دی چې د افسرانو ګاډي ولاړ دي، خو زه روان یم ورو ورو، نو هم پریزیډنټ هاوس ته روان یم. تاسو چې دا ګورئ دا کار چې پکې کېږي، اوازونه هم راځي. دا د بشکک د پریزیډنټ یعنې د هغه استوګنه ده، دا پکې ونې دي، دغه فرنټ دی. نو دغه فرنټ باندې چې دی نو ښکار کېږي، نو د دې خوا سایډ نه چې دی نو خلک ورته ورځي. دا سره سور ځای چې تاسو وینئ، نو دا چې دی نو دا دې باندې ګارډ اف آنر پیش کوي هغه خلکو ته چې کوم لکه د پریزیډنټ میلمانه یي. بل ورمانه میس شو، دلته کې میلمانه راغلي وو او د هغې هغه فوجیانو ورته ګارډ اف آنر پیش کوو. دا هم هغه ځای دی، او دا دونه بلډینګ چې تاسو وینئ دا پریزیډنټ هاوس دی. نه دا شته چې شپېلي دغه دی نه ته فوجي ووایي چې مه وهه، لکه شارټس ماله فوټو ماله هېڅ هم نشته، بلکل امن و امان. نو الله دې کړي زموږ دا وطن هم داسې شي، او دا زموږ خواب دی چې دا امن دلته کې هم راشي، او زمونږ پریزیډنټ، زمونږ وزیر اعلی، زمونږ وزیر اعظم، ایون زمونږ ایم پی ایم این ای چې هغه بغیر څه خطره او بغیر څه تکلیفه، بغیر څه سکیورټي ګارډه هغه چې دی نو داسې خپله استوګنه کوي او خلکو ته د هغوی دروازې کولاوي. لږ نږدې به ورځم، تاسو ته به هغه سکیورټي هم د هغوی وښیم چې څومره ده. یو کس چې ولاړ دی د هغوی سکیورټي ده. د مازدیګری دی او خلک دی چې دی نو په چوټۍ لږ اوس واپس راځي. دا تاسو کتلی شئ چې دلته کې هېڅ دغه نشته، سکیورټي نشته، بل څه نشته. موږ ویلی شو چې ډېر پرامنه ځای دی، نه د چا پر چا کار شته، نه چې دی نو څوک تپوس کوي. دا دی بشکک ښار کرغستان دارالخلافه.